زغم را سره کوي دا د قدر وړ ده. بله خبره دا ده چې امنیتي حالات په عموم کې د ټول هیواد په سطح باندې الحمدلله خپل صفر ته رسیدلی دي. په ټول هیواد کې د څو ورځو نه را په دې خوا موږ هیڅ دلخراشه پیښه د وژنې او د مرګ زوبلې کومه پیښه نه لرو. دا زموږ د ټولو افغانانو دپاره تر ټولو هغه لوړ افتخار او لوی د خوښۍ ځای ده، ځکه 20 کاله موږ په هیواد کې جنگ جګړې او وژنې لیدلې وې، ټپي کېدل، په شهادت رسېدل، د کورنیو غمجنېدل او تکالیف ټول موږ تاسې د سر په سترګو ولیدل او 20 کاله مو متاسفانه دغسې یو حالت سره مخ وو. اوس دې ته خوشحالۍ ځای ده چې د تقریبا 10 ورځې کېږي چې زموږ هیواد کې بشپړ امن تامین شوی، د کابل په شمول هیڅ ځای کې هم موږ د مرګ او زوبلې او د تلفاتو راپور نه لرو او هیڅ وینه نه ده توی شوې، هیڅ ځوان هم ځوان له لاسه نه ده ورکړی، هیڅ مور هم د جنگ له عمله نه ده بوره شوې او هیڅ خور هم حامل معاملہ بن چکا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہے ہمیں کیا بتاتے ہیں، ان کی طرف سے کیا اطلاعات ہمیں فراہم کی جاتی ہے. لیکن جو ہم شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ پنشیر میں طاقت کے اعتبار سے طالبان خدماتی به فعالیت آغاز کرده، از طرف سرپرستای موقت برشان دستور داده شده که ادارات خدماتی باید فعال شوند. از جمله بانک مرکزی نهاد مهم اقتصادی ما و شماست که تمام فعالیت‌های بانکی و تجارتی به او ربط داره، براش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک‌ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت ستود آزادانه آغاز خواهد شد و گرفتن پول از بانک‌ها و یا داخل شدن پول به بانک‌ها از سر گرفته میشه که جای خرسندی است. همچنان فعالیت شهروالی کابل با تمام ولایات از سر گرفته شده. ما و شما زندگی شهری داریم، طبیعی است که در شهر اگر شهروالی فعال نباشه با مشکلات مختلف مواجه میشیم، از لحاظ کثافات در شهر، همچنان موانع در شهر و عدم کنترل در شهر، این همه چیزا جلوگیری شده و شهروالی کابل امروز کارهای خود را آغاز کرده، هم از بین بردن کثافات را از حومه های شهر و جاده ها و سرک ها جدا آغاز کردن. و یک چیز بسیار دیگر که مردم ما منتظر آن بودن این است که موانعی که ایجاد شده بودن به خاطر مسائل امنیتی قبلا در ادارات، در سرک ها، در جاده ها، همه موانع هم سر از امروز برداشته میشن و شهر به کلی از موانع ها پاک میشه و همچنان دوائر دولتی رفتن و آمدن برشان آسان میشه که از چند چک پوست ما تیر میشدیم یا به اصطلاح ما با موانع برمیخوردیم، تمام موانع باید از بین برده شود. شهروالی کابل با جدیت کار خود را آغاز کرده. این کار تا در تمام شهرهای کشور، هم در ولایات هم در کابل عملی خواهد شد و شهرها انشاءالله پاککاری خواهد شد. همچنان فعالیت صحت عامه از سر گرفته شده و با توجه بیشتر آغاز به فعالیت کرده. تمام شفاخانه ها با لوازمی که داشتن کار خود را آغاز کرده، مریضا معالجه میشن و تمام خدمات صحی به هموطنان ما هم در شفاخانه ها، هم در کلینیک ها و مراکز صحی در تمامش به گونه عادی و پیش میره. تلاش می‌ورزیم کہ بکومک و همکاری مؤسسات بین المللی همکاری در بخش صحی انوز. جی آپ سن رہے ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ افغانستان گزشتہ 20 سالوں سے بدامنی کا شکار رہا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے. ماضی کا تذکرہ کر رہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب. مدارس فعالیت‌های خود را آغاز کرده انشاءالله طبق دستور العمل وزارت معارف.
خدماتشان از سر گرفته خواهد شد و کدام وقفه‌ای که به میان آمده بود वो वक्फा दिगर आज मियान बर्दाश्त में हुकूमत की तश्कील के हवाले से और जो इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से तालिबान की जो कोशिशें हैं इस वक्त जो मशावरती अमल है तस्करा फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हवाले से मशावरती अमल जो है इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। محصلین خود ارائه خدمات خواهد کردند و جریان تحصیلی از سر گرفته میشه. موانعی که در راه وجود داشت برداشته شده. همچنان ترافیک یک چیزی مهم است خصوصا در شهر کابل چون ازدحام است موتر زیاد داریم در شهر و سرک‌ها هم طبعا تنگ است و مشکلات ترافیکی ایجاد شده. به خاطر رفع مشکلات ترافیک پس فعالیت خود را از سر آغاز کرده و رئیس به ترافیک قبلی پس به جای خود مستقر است و جای وظیفه خود دوام میته در جای خود مقرر گردیده و انشاءالله دستور گرفته که تمام فعالیت‌های ترافیکی را در شهر بیشتر بسازه منظمتر بسازه تا ازدحامی که وجود داره کاسته شود و باعث مشکلات به همشهریان ما نباشه. در بخش رسانه ها هم انشاءالله نهادهایی که ضرور بود در بخش رسانه ها پس آغاز به کار کرده. تلویزیون ملی و رادیوی ملی به نشرات خود آغاز کرده. رسانه های آزاد ما هم فعالیت را الحمدلله هر روز بر نسبت روز دیگر بیشتر و خوبتر می سازند و اطمینانشان بیشتر شده که یکی از دستاوردهای بهتر است. یو بګنون کې پیښه چې موږ تاسو هیوادوال او رسنۍ ټول سره مخ یو غدا ده د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې لرو. هلته ازدحام لا هم په خپل حال ده او اگر چې اسلامي امارت هڅه کړې چې ازدحام जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बहुत अहम मामलात पे बात कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के हवाले से हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे जो अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं दरअसल लोग वहाँ पे जो बेचैनी है वो उसकी बुनियादी वजह के जो माशी तौर पर लोग के बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए अफ़गानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से बदअमनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बदनज़मी भी है। उनकी अपील है कि लोग अफगानिस्तान ही में रहें और اگر څوک چې دلته تحصیل کړي او دا هیواد دغه استعدادونو ته اړتیا لري دا نه باید بهرنیو هیوادونو ته وایستل سي. البته د دې په جهیز دوی په تخصصي بخښونو کې خدمت وکړي یو عادي مزدورکار پر نظر به ورته کتل کېږي په غربي او ځینو نور هیوادونو کې. دا د تاسف خبره ده. متاسفانه دغه ستونزه لا هم نه ده حل شوې. اسلامي امارت جدي کوشش کوي چې هلته حالت کنټرول کړي. د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته او داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي هغه بند شوي دي. ځکه چې هلته ازدحام لا هم ډېرېږي. لا خطر د دې دی چې خدای نخواسته خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي په تراکم کې ګیر شي په بیروبار کې ګیر شي د پښو لاندې شي او متاسفانه امریکایان یو بل کار هم کوي چې کله ازدحام ډېرېږي نو دوی فیرونه کوي ډزې کوي په بېرحمۍ سره خلک تر ګولیو لاندې نیسي. دغه حالت نه چې دوی نجات پیدا کړي. اسلامي امارت هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کړي او هغه ټولو خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسي خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند وکړي. هېڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو. जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब एयरपोर्ट के मामले पर जो मसले है उसके हवाले से काबुल एयरपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं कि अफ़गान अवाम के लिए काबुल एयरपोर्ट का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, लिहाजा वो वहाँ पे ना जाए। काबुल एयरपोर्ट सिर्फ गैर मुल्कियों के इनखला के लिए है और उनकी अपील है कि अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तौर पर तालिबान उनको ज़मानत देते कि ज़िंदगी गुजारे बजाय ये कि अफ़गान अवाम बाहर के ममालिक में एक जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने के लिए हिजरत करे। तो उनका वो बार बार यकीन दहानी करवा रहे अपने अफ़गान अवाम को कि वो अफ़गानिस्तान ही में रहें और यहाँ पे तालिबान उनको रोज़गार और अमन की ज़मानत देते हैं.
تلاش ما جدی دوام داره. 80% انشالله مطمئن هستیم که جنگ در اونجا صورت نمیگیره، هیچ وقوع امنیتی انشالله در اونجا نخواهد بود. تمام مسائل از طریق گفتگو حل خواهد شد. برای برادرایی که اونجا هستن اعتماد و اطمینان داده میشه و آغوش ما برش باز است. دعوت داده میشه که بیان در کابل زندگی بکنن، با ما برادر باشن، با ما باشن و هیچ خطر و هراسی نداشته باشن. کشور ما مشترک است، اهداف ما مشترک است و زندگی ما با هم مشترک می باشه انشاءالله. یو بل مننه چې په هیواد کې ارزې سی وکړو هغه د نړیوالو سفارتونو او مؤسساتو نه ده. له دوی ټولو نه مننه کوو سره له دې چې وضعیت تغییر وکړ، خو موږ دوی ته پیغامونه ورکړي وو د سیاسي دفتر له لارې نه چې هیڅ سفارتخانه هم بهرنۍ سفارتخانه د ویرې احساس ونه کړي او خطر ورته متوجه نه ده. همداراز نړیوالو مؤسساتو په بېلابېلو برخو کې کار کوي. بین المللي مؤسسات، د ملګرو ملتونو اړوند، د صحي او د بشري حقوقو اړوند ادارې ټولو تر اوسه پورې وفاداري کړې ده. زموږ سره اوسېدلي دي په کابل کې، هغوی د تېښتې هڅه نه ده کړې. هېڅ سفارتخانه هم بنده سوې نه ده او هېڅ مؤسسه هم کار نه ده درېدلی. او زموږ د مجاهدینو یا د ځواکونو لخوا هم د هغو امنیت ډېر په ټینګه ساتل سوی ده. په کلکه د هغو دپاره خلک ولاړ چې هغو ته هم فزیکي مسؤلیت ورکړي، هم روحي مسؤلیت ورته حاصل وي. زموږ ځواکونه د هغو په خدمت کې دي. همداراز مؤسسات هم ټولې مؤسسې په کار او فعالیت باندې بوختېدلی سي، خپل کار ته دوام ورکولی سي، په اطمینان باندې نقل او انتقال کېدلی سي ولایاتو ته او فعالیت نیولی سي له سره. او موږ امنیتي ځواکونه موظف کړي دي چې هغو امنیت ته لا توجه وکړي او ډېر ورته متوجه اوسي. له دوی نه مننه کوو چې زموږ په هېواد کې پاتې دي او مننه کوو چې دوی زموږ سره ژوند کوي، سفارتي کارونه کوي، همداراز خدمات وړاندې کوي د مؤسسو له لارې نه. له ټول نه د تاسې تربیون له لارې نه غواړو مننه وکړو. जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, सफारती मिशन जितने भी मौजूद है इस वक्त काबुल में, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। UN का, बैन अल-अक़वामी इदारों का, इंसानी हुकूक की तंजीमों का, उन सब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस वक्त ना सिर्फ बहुत सारे सफारतखाने फ़ाल है काबुल में, बल्कि जो बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं वो तालिबान की मदद कर रहे हैं। उन सब का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बैन अल-अक़वामी सफारती मिशंस को और बैन अल-अक़वामी इदारे, UN के इदारे, इंसानी हुकूक के इदारों, उन सब को ये ज़मानत दी है कि तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी हिफाजत के लिए दिन रात मौजूद रहेंगे। उन्हें किसी खौफ और ख़तर के बगैर अपनी खिदमात काबुल में जारी रखनी चाहिए। कोशिश को उसे अल्तस्तुन जहाल सी आवारसी मसलम ډیره لوی نه ده. الته څه سامانونه یا د دولتي شیان وړل سوي دي، موټر دي، اسلحې دي، هغو سره خبر روان دي چې دا تسلیم سي او بیرته خپلو ډیپوګانو ته راسي، ذخایرو ته راسي او شخصي استفاده ځینې ونسي. او کوم کسان چې هلته دي هغوی هم طبعا ځان سره تشویش او ویره لري. هغو ته ډاډ باید ورکړل سي چې هم فزیکي لحاظ هغوی مسؤول وي، هم د هغوی عزت مسؤول وي، هم د هغوی سرمایه مسؤوله وي او دغه اطمینان باندې کار روان ده. انشاءالله زر حل کیږي. دوم موضوع د سیاسي برخه کې هم زموږ مشران په کار بوخت دي. بېلابېلې مشورې جمع سوي دي، له بېلابېلو اړخونو سره مشورې سوي دي د آینده په اړه، د راتلونکي نظام په اړه. نو انشاءالله هغه مشورې چې نتیجې ته ورسېږي زر داسې موږ به شاهد د دې اوسېږو چې یو نظام اعلانېږي. او درېیمه پوښتنه مو کېدای چې د نورو ژورنالستانو وروڼو هم د سره شریکه وي. د ځینو ښځو کارونو ته تګ دغه ستونزه موقتي ده، انشاءالله حل کېږي. موږ د دې دپاره یو پروسیجر باید ولرو. اوس تاسو پوهېږئ دا د اداراتو یا د وزارتخانو د ریاستونو امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ساتي. طبعا ښځینه چې هلته ځي د برخورد سره داسې مخ نه سي، موږ ویره لرو چې امنیتي لحاظه زموږ ملګري کله تبدیلیږي، کله نوي راځي او ډېر روزل سوي نه دي، نو هغو داسې برخورد ونه کړي موږ له خوندو سره چې خدای نخواسته هغه د دوی د اذیت او زیان سبب ګرځي. نو موږ ورته وایو چې تاسې اوس پاته سئ په کورونو باندې، کله چې سیکورټي هلته برابرېږي په ادارو کې او ستاسو لپاره هم یو لایحه عمل طرز العمل جوړېږي چې په څه رقم راسي خپل وظایفو ته. تر هغه وخته پورې دوی باید پاته سي. خو یو شی ډاډ ورکړو څوک منفک کېږي نه، معاشونه به یې په کور کې ورکول کېږي، غیر حاضر هم نه محسوبېږي انشاءالله. تاسې خور
जी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से सवाल किया गया बैंकिंग के निज़ाम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बेशतर बैंक बहाल हो चुके हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग का निज़ाम जारी है, लोग परेशान ना हो, जिन लोगों के रकूमात बैंक में मौजूद है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सियासी मुफाहमत के बारे में भी कहा कि कायदीन इस मामले पर भी बहुत दिन रात काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द अबूरी हुकूमत या जो आने वाली हुकूमत है उसके खदोखाल वाज़े हो जाएंगे, उसका ऐलान भी हो जाएगा। और ख़वातीन को यकीन दिलाया गया है कि हम ख़वातीन की हिफाजत और ख़वातीन की आज़ादी पे यकीन रखते हैं। जिन इदारों में फ़िलहाल ख़वातीन को ना आने का कहा गया है, इसका मकसद ये है कि उनकी सिक्योरिटी का कोई मामला ना हो। एक बार जब तालिब क़यादत या तालिब सिक्योरिटी फोर्सेस हालात मुकम्मल संभाल लेंगे तो फिर ख़वातीन बहुत आज़ादी से, पूरी आज़ादी के साथ हर तमाम इदारों में उनकी आमदो रफ्त की कोई कदगन और पाबंदी नहीं होगी। بله یو سوال څه وسی نو زه به اوس هم کولی ټولو سوالونو ځواب کړم. مننه. د سفارتي لحاظ باندې اسلامي امارت متوجه ده. د سیاسي دفتر استازي راغلي د کابل کې دي او موږ یو پلان جوړ کړی چې ټولو سفارتي استازو سفیرانو سره د بیلابیل هیوادونو د ډیپلوماټانو سره مجلس ولرو او هغوی ته اطمینان ورکړو، هم په سفارتونو کې هم په قونسلګریو کې. د دې لپاره کار روان ده. زموږ مشران د هغو ته اطمینان ورکړی د ډاډ یې ورکړی. مخکې ما یادونه وکړه داسې هغوی له هیواده نه دي وتلي او ډاډمن اوسېږي. دا یو ډېره ښه فضا ده. راتلونکي کې غواړو له هغو سره خپلې اړیکې لا هم پیاوړې کړو. او د ښځو برخه کې هم دا وایي چې د ښځو د ډېر مسؤلیت لپاره د ښه ډاډ او اطمینان لپاره موږ په کار بوخت یو چې ادارات فعالېږي، کار شروع کېږي. د هغو لپاره باید ځان ته اصول ولرو. قریشي صاحب. जी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब एक दूसरे सवाल के जवाब में ख़वातीन की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने की ज़मानत दे रहे हैं और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जितनी भी सफारती अमला और सफारती मिशन मौजूद है उनके तमाम सफ़ीरों और कौंसल जनरल्स जो है उनके साथ इनकी मुलाकातें होंगी, उनके साथ उनको एतमाद में लिया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी तालिबान क़यादत वो सर जोड़ के बैठी हुई है। और उनका कहना है कि कतर का सियासी दफ्तर के नुमाइंदे और वो भी काबुल पहुंच चुके हैं और सफारती जो मिशंस है, जो सफारतकार है उनके साथ राब्ते में होंगे. همچنان سکون روحیم باید برشان برگرده. از طریق شما برای همه مطالعه اطمینان میتم که هیچ کسی هم زیر پیگرد نیست، هیچ کدام لیستی وجود نداره و نه هم کسی تعقیب میشه. به خاطر که عفو عمومی اعلان شد و همه چیز را ما فراموش کردیم دیگه. سر هیچ چیز محاسبه نمیکنیم، با آینده فکر میکنیم، کوشش میکنیم که در کشور ما صلح پایدار شه و امنیت پایدار شه و ما به خاطر بی آبادی کشور خود آغاز به کار بکنیم. رسانه ها را نام بگیرین شما رو. जी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि जब हमने आब माफ़ी का ऐलान किया है तो तालिबान उस ऐलान पर कायम है। ये माफ़ी जो है तमाम अफ़गानियों के लिए, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी लोग हो, डर और खौफ का फ़िज़ा ख़त्म होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन पर अब वो अमन चाहते, सुलह चाहते हैं, मज़ीद किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई ना तालिबान करेंगे ना करने देंगे. نه، موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکایانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکړو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو، دې سره خوښ هم نه یو او له هغې نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هېواد کې. بیا به موږ جلا موقف نیسو انشاءالله. बहुत अहम बात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की, अमरीकियों को मुतनब्बा की है कि 31 अगस्त की जो इनखला की डेडलाइन थी वो भी हमारे मशवरे से अमरीका ने उसका फ़ैसला नहीं किया था, लेकिन फिर भी आलमी बिरादरी के साथ चलने की बुनियाद पर हमने 31 अगस्त तक इनखला की इजाज़त दे रखी थी अमरीकियों को. लेकिन अगर 31 अगस्त से आगे वो अफ़गानिस्तान में या काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे तो उसके जो है उनको नताइज भुगतने होंगे. और उन्होंने अमरीका को ये भी अपील की, अमेरिका से ये भी अपील की है कि वो आम अफगानियों को अफगानिस्तान से मुतनफ़र करने से इज्तनाब करे और आम शहरियों को निकालने से इज्तनाब करे. बसूरत दीगर तालिबान अमेरिका के खिलाफ फिर कार्रवाइयों पर मजबूर होंगे.
زما دوه سواله دي. یو خدا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره اردوی ملي وپاشل شو، نو پراتلونکي به د اردوی ملي سرنوشت څنګه کیږي؟ او دویم دا چې د امارات اسلامي رهبر ملا هیبت الله صاحب فعلان چیرې जी सवाल किया जा रहा है ज़फ़ीउल्लाह मुजाहिद से, जो कौमी फौज है अफगानिस्तान के, उसकी हैयत क्या होगी, उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? ته اردو هغه په خټه ول باندې جوړ کو. دلته دوه پښتني باید موږ سره په پوسو جواب کړی. اول دا چې زموږ مجاهدین هم د دې هیواد خلک دي، د دې هیواد ځواکونه دي. کوم کسان چې نظامی دي زموږ په برخه کې نظامیان موږ لرو، هغه هم استخدامیږي او کله چې اداره جوړ شي هغه پخوانی امنیتي کسان هم هغه به بیرته را دعوت کیږي. لغونه نخبه خلک، کلک خلک، اسې خلک سره اختیام د موږ د اردو بنسټ جوړولای شي او مټه جوړولای شي، هغه به بیرته په کار باندې ان شاء الله استخدامي. خو دې باندې راتلونکي نظام سے اعلان شي، هغه به بیا تصمیم په باندې نیسي. او زموږ زعیم شیخ عبد الله اخونزاده صاحب ان شاء الله هغه به نږدې راتلونکي کې تاسو وګورئ ان شاء الله. जी ज़फ़ीउल्लाह मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि कौमी अफ़गान फ़ौज की तश्कीली नौ का मरहला, वो उसकी तश्कीली नौ का अमल जारी है और अनकरीब तालिबान एक कौमी फ़ौज की तश्कील देने में और उनको मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो जाएंगी। तो उनसे जब पूछा गया कि पुराने जो अफ़गान फ़ौजी एहलकार थे उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी अहलियत हुई तो उन्हें भी तालिबान अपनी फ़ौज में शामिल होने का मौका फराहम करेंगे. مجاهدین امارات اسلامی در داخل نشرات هم آمدن، حتی یک دختر خانم بود که چرا این رو وصل کردین. و حالا شما میتونید مصداقش همین است که مجاهدین امارات اسلامی بیان ببینن که واقعا این حرف ما درست است یا نه. این مسئله است که مردم نگران هستند. دختر خانمایی که به تلویزیون ما می آمدن همشون فرار کردن، دیدن که پشت دروازه ما مجاهدین امارات اسلامی است. سوال دوم این است که در رابطه با گفتیم که سفارتخانه‌ای که وفادار به ما هستند، اون کسانی که وفا نکردن کدام سفارتخانه ها هستند؟ کسانی که وفادار به شما هستند کدام سفارتخانه است؟ باید اول بگویم مسئولیت خبرنگارا و مراکز خبررسانی این ضرور است. ما رسیدگی میکنیم با تلویزیون شما هم انشالله رسیدگی خواهد کردیم. من نوت گرفتم یک حالت استثنایی شاید باشه، یک جای یک مورد این ما تعقیب میکنیم. در محاصره قرار نداره، شاید نظامی های ما که در اونجا نزدیک هستند به خاطر امنیت بعضی از دوائر اونجا موظف شدن. اگر اونجا کدام مشکل امنیتی وجود نداشته باشه ما انشالله مجاهدین از اونجا دور میکنیم نیروهای خود را و شما هم آزاد میتونید فعالیت کنید. ما تعقیب میکنم. دیگر سوالا را میتونیم به نوبت میتونیم یک سوال شب خوب است، بهتر است. ज़फ़ीउल्लाह मुजाहिद साहब इससे पहले हमें बता चुके हैं कि तालिबान मिली यानी कौमी रेडियो और कौमी टेलीविज़न के नशरियात को मज़ीद बेहतर करने के लिए और उनको फ़ाल करने के लिए आखिरी मराहल में है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह बाकी इदारों की तश्कील की जा रही है, इसी तरह मीडिया के हवाले से भी तालिबान जो है अपने एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और अनकरीब उनके जो जितनी भी सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उनके जितनी भी शिकायत है या मसाइल है उसको हल किया जाएगा. بهر موضوع ده او زموږ له هیواد بهر ډیرو خلکو له موږ سره به وپایانې کړی دي. هغه به کټول وخت راغی به یو وخت خبرې وسره وکړو. اوس د پاره وخت ده. ज़फ़ीउल्लाह मुजाहिद साहब से जब अफ़गान अवाम और तालिबान से बेवफाई का सवाल किया गया है कि माजी में कुछ लोगों ने या मुल्कों ने तालिबान के साथ बेवफाई का इजहार किया था, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेवफाओं की लिस्ट बहुत तवील है, फहरिस्त बहुत तवील है, जब मौका होगा तो फिर उसको बयान करेंगे। इस वक्त वो इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रहे हैं. دا په دې مورد باندې کمیشن خبره سمه نه ده. موږ داسې خبر نه یو چې کمیشن ټاکل شوی او داسې څوک وستنه په افغانستان کې. موږ یو دریځ لرو اسلامي امارت دا دریځ د افغانستان له خاورې نه هیچاته اجازه نه ورکوو چې نور هیوادونو ته څوک مشکل پیښي، تعدید پیښي. او د دې معنا دا ده چې دلته به داسې ستونزې موږ نه پرېږدو، چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې نه د بل هیواد په ضد باندې استفاده وکړي. د نړۍ هر هیواد کې وي که زموږ ګاونډي هیوادونه وي. او دې ځانګړی کمیسیون نشته بلکې موږ ځانګړي قوانین لرو او په دې باندې عمل سې وسي انشاءالله. داسې څوک به دلته نه وي چې هغه بل هیواد تهدید کړي. شما
बहुत ही अहम सवाल का जवाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन अब किसी भी पड़ोसी मुल्क या दूसरे मुल्क के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद किसी कमीशन बनने की या मज़ीद इदारे कायम होने की कतन ज़रूरत नहीं है। तालिबान बखूबी तालिबान को इल्म है और हमारे कायदीन इस बात से आगाह है और हमने वाज़े कर दिया है कि अफगान सरजमीन अब किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगी। ये बहुत ही अहम बात ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कह दी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बार बार ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी तौर पर पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ और दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से किसी कमीशन के क़याम के हवाले से उनके इल्म में कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि तालिबान क़यादत अपने जितनी भी अहलकार है, तालिबान की जितनी भी क़ुव्वत है, उनको वाज़े कर चुके हैं और इन्हें बता चुके हैं कि अब अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होगी।